جناب رسول الله فرمائے زما په امت کې به بعضې ډېر خلک به داسې چې هغه به زنانه او نارینه به وي هغه به داسې کپړې اغوندي چې دوی به وي چې موږ په پردې او د خدای په نسبت بربنو د خدای په نسبت صحیح رؤوسهن ویښتان او ویښته به یې داسې جوړ کړي که اسنمة البخت لکه د اوښ د کوهان په شان که تاسو هلکانو ته خیال کړی دیز کې ویښته کټ کې دیز کې داسې د عبید صاحب کله دیز کې پرېږدي کله دیز کې ټیک ټاک والا بیا خپل پلار هم مړ کړي او دغه شانې زنانه راغونډې کې دیز کې داسې نبی علیہ السلام لا یجدن رائحة الجنه جنت بوی په حرام دي سوسو توبه ونه د دې وجنه علما ولیکل محدثین او ریاض الصالحین کوم دا حدیث راوړل بخاری شریف کې دی چې هغه کپڑے د نارینه زنانه د پاره اغوستل حرام دي چې کوم کپړو کې د هغه اندامونو پته لګي چې کوم اندامونو ستر